نکاح والا تقریب د نورو بانډونو نه په دې خلاف دی چې په دې کې د دوه کسو ګواهي ضروري وه، په نورو کې ضروري نه وي. دا واحد تعلق دی چې د دې دپاره الله او د الله رسول مسلسل ترغیب ورکړی دی. د دې د کامیابۍ دپاره یو دوه شرط دي. په دې خطبه کې حضرت مولانا صاحب اتقوا الله بار بار وی. زمونږ د ټولو خواهش دا دی چې دا عقد یا دا تعلق کامیاب شي، ځکه چې دا یو یونټ دی د فیملی، او چې کله دا یونټ کامیابي نو بیا کمیونټي کامیابی، او کمیونټي الله تعالی غواړي چې کامیاب دي شي د دې په منځ کې د هارموني تعلق ته ښیي. وایي دا دوه کسان چې دي ناشنا و دي، کله چې د نکاح په عقد کې یو ځای شو نو دې ته اوس ښځه خاوند وایي، او الله دې کړي چې سموده پس دې له اولاد خدای ورکړي نو بیا دې ته مور پلار وایي، او کله چې د اولاد د یو نه ډېر شي نو دې ته بیا روڼه خویندې وایي. ګویا کې د دې درې ډایمنشنز دي، یو ښځه خاوند، یو پلار او مور، او یو خویندې روڼه. دا فیملی چې د دې نه جوړه شوه دا به الو سټرانګ چې په دې کې درې خبرې موږ په دې موقع باندې په ذهن کې کیدو. هغه 3 R's دي. رول آف د سپاوس، د دې به کردار صحیح، رائٹ آف د سپاوس، د دې به حق صحیح، ریسپانسیبلټي آف د سپاوس، د دې به ذمہواری صحیح. دا به الو کامیابی چې په دې کې دوه صحیح، یو سمپتی، یو سینسیرنس، چې یو بل سره د همدردۍ ماحولي، او یو چې د یو بل سره انتهایی اخلاصي. دی وجنه دا واحد چې دی چې الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي وانکحوا آماءکم، تاسو د هغې زنانو چې هغې کونډې شوي هغې له هم نکاح وکړئ. مونږ وایو که نه پلانې کونډه اخیستې ده، هغې له هم وکړئ. امائکم والصالحین من عبادکم و امائکم، او کم صالحه کسان ونکحوا الایاما، تاسو کونډو له نکاح وکړئ. او هغه کسان چې ستاسو مزدورانی یا نوکرانی هغې له هم نکاح وکړئ. دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې څوک چې زما د سنتو نه مخ اړوي دا زما امتي نه دی. د یو حدیث مفهوم دا دی چې کوم سړی نکاح وکړي د ده نیم دین محفوظ شو، د باقي دین دپاره د ځان له سټرګل کوي، یعنې دا دومره سټرانګ دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کیټاګاریکل سټیټمنټ دی، لیس السرورة فی الاسلام، بغیر د ښځې نه بغیر د واده نه دا په اسلام کې دې سړی نشته. موږ چې ورته جره وایو. نو گویا کې دا یو مبارک تقریب دی. مونږ کوشش کوو چې له دې تقریب نه یو ډېره فایده والو، ځکه وی دیس فیسټیولز شوډ بی میډ مینینګفل، دا فایده من او با مقصده پکار دي، ځکه دا کسان ډېر په محنت دلته راجمع شوي. که دې د دې ځای نه څه پیغام اوسي نو دا به ډېر ښه. نو دا پیغام دا دی چې د دې دپاره 2 ریکوایرمنټس دي. وجعل بینکم المودة، یو باهمي محبت ډېر ضروري دی. لتسکنوا الیها، یو دی نارینه له د زنانه سره په یو ځای کېدو کې سکون ډېر ضروري دی. گویا کې 2 ټارګټس دي چې سکون به څنګه حاصلېږي او په آپس کې محبت به څنګه حاصلېږي، او دا صرف الله کولی شي، بل سړی دا کار نشي کولی. د دې وجې نه زموږ د ټولو حاضرینو دعا ده چې الله دې دې ته سکون پرووایډ کړي او الله دې دې په منځ کې محبت پیدا کړي. وی په قرآن کې په سوره بقره کې په دې سوره نساء کې وایي وان تحسنوا وتتقوا، تاسو 2 کارونه وکئ، یو احسان والا معامله کوئ، یو تقوا والا معامله کوئ. د دې وجې نه زموږ خطیب صاحب په خپله خطبه کې اتقوا الله ما شمارل نو د 3 پیرو نه زیات وي. گویا کې په نکاح کې دې خبرې ته به خیال ساتي. وی تقوا څه ته وایي؟ وی تقوا دې ته وایي چې ته د الله چې په کومو خبرو خفه کېږې به نه کې. لکه الله په میوزیک خفه کېږي نو پکار چې ستا پروګرام کې میوزیک نه وي. الله په بېجا خرچې باندې خفه کېږي، اسراف نه پکار چې بېجا اسراف ته نه کې. نو الله په هوایي فایرنګ باندې خفه کېږي نو پکار چې ته یې نه کې. نو وتحسنوا، وی احسان څه ته وایي؟ وی احسان دې ته وایي چې دا فیسټیول مینینګفل کا، او بیا د بونیر نه ډاکټر صاحب راوغواړه چا څه خبرې وکړي او خلک د ځان سره څه میسیج ووځي. احسنو دی که نه. وی تتقو دا دی چې ته د خودغرضه نه خودغرضه زوم هغی چې خپل خر ته سوال ځواب وکړي چې ګورې جهیز ډېر راوړی ښه، دا خودغرضه دی، دا لالچي دی. نو تتقو ریکوایرمنټ بالو پوره کېږي چې دې سوال ځواب نه کوي. د تحسنو به څنګه وي؟ تحسنو دې ته وایي چې الله په کومو خبرو خوشحالېږي هغه ته په شاهنشان طریقې سره ادا کړې. نو چې دا نارینه والا کور چې دی دی اطلاع ورکړي چې خدای خوشحاله که هر څه زموږ سره شته، زموږ کور تنګ دی، سامان ډېر مه راوړی، او هر څه به وله موږ د خپل طرف وکړو. دې ته احسان وایي. وی تتقو دا دی چې د خواښې او د انګور په منځ کې به جګړې نه وي، ځکه په جګړو او په بې مروتۍ خدای خفه کېږي. خو تحسنو دا دی چې دای په آپس کې داسې محبت وي لکه څنګه چې د مور د لور په منځ کې محبت وي.
وی تتقو دا دی چې دی به بیا د یو بل زړه نه دوکاوئ هره خبره چې په هغې زړه دوکاویږي ته څه ښه ځئ ستا هغه پلار هم ماته معلوم دی په دې زړه دوکاویږي نو دې ټرای ټو ایوایډ دا به چېرته نه کوي وی تحسنو څه دی وی د یو بل سره داسې پیار بره خبرې به کوي چې د هغې سره محبت نورم بړاویږي وی لکه دا به څنګه کوو وی راځه چې قرآن روالو یو څو آیاتونه وایي چې دا فیملی به څنګه سټرانګ کېږي وی نمبر 1 د دې فیملی د سټرنګ دپاره ریکوایرمنټ دا دی لومبنی پیرامیټر دا دی چې الرجالو قوامون علی النساء د کور نظام هیډ اف د ډپارټمنټ چې دی هغه به سړی ځکه چې سړی د ایډمنسټریشن په حواله باندې سټرانګ دی دا ډېر ګران کار دی دا به دی کوي دې وجې نه په یو بل حدیث کې دي چې و امورکم الی نسائکم که تاسو خپل کارونه خپل رواجونه ښځو ته پرېښودل نو بیا خو به دومره خوار شئ چې په بطن الارض خیر لکم من ظهرها بیا د خدای په دې ځمکه بد ښکارئ ټول چې مړه شئ نو ښه به خو بیا به داسې وي چې دې خاوند ته اطلاع ده د قرآن طرف نه وعاشروهن بالمعروف د دې سره ټریټ دیم نایسلی بیا به انتهایی ښه سلوک ورسره کې وی دریم پیرامیټر یې څه دی وی یوازې ستا حق دی وی نه ولهن مثل الذي علیهن څنګه چې ردي فرایض دي ردې زنانو داسې ردي حقوق هم دي د هغې به هم خیال ساتې نو عاشروهن بالمعروف به هم کې او د هغې د حقوقو د فرایضو به هم خیال ساتې نو بیا صحیح سټیټس به څنګه پته لګي چې دا ښځه خاوند یو بل څه دي وی دا مونږ خو وایو که نه چې دا د زندګۍ دوه پایې دي مونږ ورته دوه پایې وایو وایي نه دا دوه پایې نه دي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا ښځه خاوند یو بل جامې دي نو که تا هغې توهین کوو نو خپلې جامې به ځان نه په خپله وباسې یا هغې ستا توهین کوو نو هن لباس لکم وانتم لباس لهن ته به بیا ردې خیال ساتې ځکه چې قرآن تا ته ویلي چې د یو بل جامې دي هغه سړی وایي ډېر زیات بد ښکاري چې هغه د کور خبرې په حجره کې کوي او هغه سړی ډېر زیات بد ښکاري چې د هغه د حجرې خبرې په کور کې کوي ځکه دا لباس والا خبرې دي بیا به ردې نه د دې خیال ساتې نو بیا به وایي دا به څنګه مینټین کېږي څنګه وایي په دې کې به داسې کیچنګ اټیچیوډ به نه وي وان تعفو وتصفحو وتغفرو دا درې خبرې دي معافي دا ډیل ته وایي چې یاره سبا به شي بله ورځ به شي زه به ورته وقارېږم بیا به ورته وقارېږم تعفو وتصفحو صفا اړولو ته وایي چې ته ترې مخ واړه چې ضعیي به ما نه دی لیدلی هغې یو پرچ نه مات کړی او تا ملک په سر راغستی چې دا سپېره دې کور ته راغلې ده یو لوښی ما روغ ونه لید نه وتصفحو ته به مخ واړی چې ما نه دی لیدلی کړنګ یې وکړو کیدای شي چې بل شی مات شوی وتغفرو مغفر دې هیلمټ ته وایي که ته په دې غلطۍ باندې مغفر راواچې او پټی کړي نو فهو خیر لکم بیا ورته وي ولا تنسوا الفضل بینکم د یو بل سره نایسنس د یو بل سره ښه سلوک چېرته هیر نه شي نو دا یو څو خبرې به زموږ په ذهن کې نکاح یو بهترین عمل دی نکاح هغه عمل دی چې الله پې ډېر خوشحالیږي نکاح هغه عمل دی چې الله وینا کړې ده چې نور خو څه کوي خو کونډو هم نکاح وکړي او بیا د نکاح نه پس آنے والا ګر چې کوم ځای کېږي د هغې دپاره پوره ګایډلاینز یې ورکړي نو د دې کې بیا بل څه شی پای کې بیا خوراک ورکړي هغې ته ولیمه وي وایي د یو دعوت دپاره دومره رسول الله وسلم وینا نه ده کړې چې دا قبول کړئ څومره چې د ولیمه وایي اذا دعیتم الی الولیمة تاسو ته چې کله د ولیمې وینا شي نو بیا قبوله کړئ نو دې وجې نه د دې اهمیت پته لګي نو زمونږ په ذموارۍ دوه خبرې دي یو تتقو و یو تحسنو تتقو چې غیر شرعي کارونه به نه کوو امریکا کې زمونږ یو ملګری و د هغه د لور واده نه بل ملګری ورسره یو دی شو هغه ته بخا راځي هغه په امریکا کې په حال کې چې ټولې راوستي اګر چې پای کې انګریزانو مو ټولو ته یو پیغام ورکو د هغې نه پس ټول پارټیسپنټ ته یو وړوکی پمپلیټ ورکو هغه د مولانا مودودي بنا اور بګاړ یو سلامتي کارا ستایوله ورکو چې دا پیغام د ځان سره اوسي مونږ هم د دې ځای نه مونږ دا دعا ده چې خدای پاک دا دواړه پیر چې دي دا دواړه جوړه چې ده د دې دا دواړه افراد چې دي دې د تتقو په سټینډرډ باندې هم قایم کړي او په دې کې تحسنوم راولي او زمونږ دعا ده چې د دې د برکته خدای پاک یو بهترینه فیملی یو بهترین قوم او یو بهترین نیشن پیدا کړي او د الله دین په دنیا قایم کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین